والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. د سورة بقرة دا آیتونه ما مخکې ویلي او الله رب العزت په دې آیتونو کې د روژې احکامات بیانول او وجه دا ده چې روژه الله رب العزت یو فرضي حکم دی دا الله طرف نه فرض ده. یو سړی بیمار نه یا معشوم نه یا لیونی نه یا مسافر نه نو په ده باندې فرض ده چې روژه به نیسي. د الله له طرف نه دا په پنځو بنیادونو کې یو بنیاد دی. نبی علیہ السلام وایي د اسلام بنیادونه پنځه دي. یو بنیاد پکې روژه ده. نو دې د وجې نه چې یو سړی څلور واړه د اسلام بنیادونه پکې شته، یعنې کلمه وایي، لمونځ کوي، زکات ورکوي، حج کوي، روژه نه نیسي، د الله په نسبت باندې دا نشي مون کېدلی. نو د الله طرف نه دا یو ضروري حکم دی او ځکه الله رب العزت د دې روژې تفصیل بیانوي او احکامات یې بیانوي چې د روژې کم احکامات دي، د ورځې کم حکم دی او د شپې کم حکم دی. نو دې د وجې نه الله رب العزت دا احکامات په دې آیتونو کې ذکر کړي دي. نو یو حکم موږ بیان کړ، الله رب العزت په دې آیتونو کې بیان کړی دی. الله رب العزت وایي ایام معدودات، روژه چې سړی نیسي نو د ورځې به یې نیسي، ورځ کې، د شپې روژه نشته دی. یو سړی داسې کوي د شپې نیسي ورځې نه نیسي، د الله په نسبت باندې دې ته روژه نه ویلی کېږي. نو یو حکم دا دی چې روژه چې نیسي نو د ورځې به یې نیسي. د ورځې به کم ټیم کې نیسي نو بیان شوی چې کله صبح صادق راوخیږي هغه سبا چې رښتینی دی تر غروب الشمس پورې، تر ډوبېدلو د لمره پورې ته به روژه یې. دا د الله رب العزت د طرف نه حکم دی. دا رستم را روان دی ثم اتموا الصيام الى الليل. الله رب العزت وایي چې روژه دې ونیوله نو تر شپې پورې به پوره کې، چې کله شپه داخله شوله بس ته به روژه ماتې. نو د الله طرف نه یو حکم دا دی په دې آیت کې چې د روژې تعلق دا د ورځ سره دی، د روژې تعلق د شپې سره نشته دی. د شپې خوراک هم کولی شي، څښاک هم کولی شي او خپل حاجتونه پوره کولی شي. نو الله رب دا یو حکم بیان کړ. دې بیان شوی چې تاسو ته ما ویلو سبا دوه قسمه دی، یو صبح صادق رښتینی سبا، یو صبح کاذب دروغجن سبا. دا دروغجن سبا د دې رښتینی سبا نه تقریبا سره نیمه ګنټه مخکې د خدا لږ ټیم ایسته ختم شي، معمولی ټیم یو ختم شي، د دې پسې بیا صبح صادق راخیږي رښتینی سبا. نو رښتینی سبا دا دی نبی علیہ السلام وایي چې نو مشرق طرف ته چې په کوم ځای باندې لمر طلوع کوي، په کوم ځای باندې لمر راخیږي نو په دغه ځای کې رڼا پیدا شي خوره وره، او هغه رڼا چې ده خورېږي، معمولي لږه خورېږي، لږه خورېږي، نو دې ته ویل کېږي صبح صادق. نو دې ته ویل کېږي صبح صادق، دا ورو ورو خورېږي. نو دې د وجې نه دا صبح صادق دغه دی. او نبی علیہ السلام صبح کاذب هغه دی چې هغه اوږدي خور ور نه لږ ساتي بیا ختم شي. نو دا یو حکم د دې بیان څه ناڅه ما کړی مخکې د دې. دویم حکم په دې آیاتونو کې دا دی، الله رب العزت وایي چې روژه نیسي د ورځې به نیسي. نو روژه څه ته ویلی کېږي؟ روژه څه ته ویلی کېږي؟ د شریعت په اصطلاح کې روژه په شریعت د اصطلاح کې څه ته ویلی کېږي؟ معنا دا د روژې تعریف څه دی؟ یو په نزد احناف تعریف دی، احناف علماء د روژې تعریف دا کړی دی
چې دریو شیونو نه به ځان ساتي. هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع. چې روژه دې ونیوله دا درې شیونه به نه کې، نو الله به ستا روژه صحیح کېږي. خوراک به نه کې، سکل به نه کې، او د خپل کور والا سره به جماع نه کې، نږدېوالی به نه کې. د جماع حکم وروسته را روان دی. یو سړی دی په روژه کې د ورځې خپل ښځې ته نږدې شو، نو د دې څه حکم دی؟ نو دا مسله وروسته را روانه ده. په دې آیتونو کې انشاءالله وروسته بیانېږي. الله رب العزت وروسته بیانوي چې په حالت د روژه کې به د خپلې کور والا نه ځان ساتي، خواله به نه ورځي. نو احناف وایي چې روژه دې ته ویل کېږي دا درې شی نه به نه کې، نه به خوراک کې، نه به څښاک کې، او نه به جماع کې. لیکن محققین علما، هغه علما چې هغه تحقیق کوي، او جمهور علما یعنی نور ټول علما، هغه وایي چې دا د دې روژې ناقص تعریف دی، کم تعریف دی، بلکې پوره تعریف د روژې دا دی چې احادیثو نه معلومه ده او د دې آیات نه معلومه ده چې هغه دا دی: هو الامساک عن الاکل والشرب وما نهى عنه الشارع. دا څلور قیدونه پکې دي. د څلور قیدونو به خیال ساتي، نو الله بستا دا روژه په الله په نظم باندې روژه حسابېږي. الله به دا ستا روژه الله رب العزت قبلوي. الله به دا ستا دا روژه الله رب العزت ته اجر درکوي. الله به دا ستا روژه دا سبب د ثواب ګرځي، په قبر کې هم او په آخرت کې هم. او الله به دا روژه ستا دپاره سبب د جنت ګرځي چې دا څلور شیونو ته لحاظ کې او د دې نه پرهیز کې، نو ستا روژه به بیا قبلیږي. که نه نو دا روژه الله رب العزت ته قبوله نه ده بیا. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي ډېر کله ته یو سړي روژه نیولې، خو الله رب العزت ته هېڅ اجر نه ورکوي، صرف ځان یې وږی که، صرف ځان یې تږی که. نبی علیہ السلام وایي ډېر کله ته فرب صائم لیس له من صیامه الا الظمأ والجوع. نبی علیہ السلام وایي ډېر کله ته یو روژهدار داسې روژې نیولې، خو الله رب العزت دته د روژې ثواب نه ورکوي. ولې؟ ځکه په هغه طریقې نه نیولې چې په کومه طریقه باندې د شریعت حکم دی، په هغه طریقې نه نیولې چې په کومه طریقه د الله حکم دی، په هغه طریقې نه نیولې چې په کومه طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم ده. نو دې د وجې نه دې ته ډېر زیات خیال پکار دی. پوه شولې؟ نو دې د وجې نبی علیه السلام به ډېر کله ته به سړي روژه نیولې، خو الله رب العزت په لږ اجر هم نه ورکوي، معمولی ثواب به هم نه ورکوي. صرف ځان یې تږی که، صرف ځان یې وږی که. نو دې د وجې نه د روژه کې ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. نو دې څلورو شیونو نه به ځان ساتي. کم کم یو د خوراک نه، چې روژه دې ونیوله خوراک شی نه به نه استعمالوي. که استعمال دی که د هغې حکم بیا ځان نه دی وروسته بیانوم. او بیا هم دا دی چې ځان به ساتي د څکلو نه، د څکلو شی به نه استعمالوي، لکه اوبه شوې، شربت شولې، نور داسې شیونه شو چې تعلق د څکلو سره لري، د دې نه به ځان ساتي. او درېیم دا دی د جماع نه، او د جماع د اسبابو نه به ځان ساتي. یو سړی دی نبی صلی الله علیه وسلم په ځوانۍ کې دی، یا یې واده اوس کړی دی، نو نبی صلی الله علیه وسلم په روژه کې به دا خپلې ښځې له بلکل خواله هم نه ورځي. ځکه وجه دا ده چې کېدی شي دا د کنټرول نه بهر شي، نو کېدی شي روژه خرابه شي. بیا عایشه رضی الله عنها وایي حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم به په روژه کې هم موږ سره شریکه زندګي تېروله، یعنی یو ځای به راسه کېناسته پاڅېده. وایي دا ولې؟ وایي نبی صلی الله علیه وسلم چې یملک اربه، د خپل ځان کنټرول خپل لاس کې، د نبی صلی الله علیه وسلم کنټرول چې د هغه په لاس کې، یعنې داسې نه چې د شهوت په وجه یا د بل څه په وجه د حد نه وتی وي روژه خرابه شوې وي، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم به هر څه په خپل کنټرول کې وي. نو عایشه رضی الله عنها وایي چې تاسو ځان په نبی علیه السلام مه قیاس کوئ، په روژه کې تاسو ډېر زیات احتیاط کوئ. وجه دا ده چې روژه دې ونیوله او ته د خپلې ښځې څه اوړه راوړې، نو کېدی شي په تا باندې شهوت غلبه راشي، کېدی شي تا باندې شیطان غلبه راشي او په ځان پوه نه شي، نو خپله روژه به هم خرابه کړي او د هغې به هم خرابه کړي. نو روژه کې حکم دا دی چې کله روژه د سهار نه شروع شوه تر ماښامه پورې د خپل کور والا نه جدا خوځېدل،
یو ځای ناسته پاسته کول، یو ځای سره څملاستل، همدارنګې د دې شي نه ځان ساتل. نور شریف ژوند تېرولی شي، خو هغه اسباب چې هغه د جماع اسباب دي د هغې نه به ځان ساتي. ځکه عایشه رضی الله عنها وایي چې تاسو ځان په نبي علیه السلام باندې مه قیاس کوئ. د نبي صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت یو طاقت ورکړی چې د هغې په وجه به دا به کنټرول کړي به هر څه به یې په خپل لاس کړي. نو درېیم دغه دا دی چې په روژه کې به اول سکل د خوراک د اشیاو نه به ځان ساتي، نه به خوري، او دویم د سکلو شیو نه به ځان ساتي، او درېیم د جماع د اسبابو نه چې کوم اسباب د جماع دي د هغې نه به هم ځان ساتي. اوس یو سړی د هغه سره موبایل دی یا یو سړی د هغه سره ګنده تصویران دي ګوري، او دا په دې وخت کې په ځان پوه نه شو او هر څه چل پوه شو، دا روژه د خرابه شول. دا به د دې روژې قضایي هم راوړي، کفاره به هم ورکوي. یو سړی د موبایل ګوري، دا هر څه دا ګنده دغه پکې ګوري تصویرونه، یا عام تصویرونه په روژه کې ګوري ځان نه ناست، نو په دې سره دا کنټرول نه بهر شو، د روژه خرابه ده. نو دا به څه کوي؟ 3 کفارو کې به یو کفاره ورکوي. حدیث نه معلومه ده، یا به غلام آزادوي، غلام خو نن سبا نشته دی، یا یو مسلمان دی په جیل کې پروت دی او غریب مظلوم دی، ظلم پې شوی دی، په هغه باندې هر څومره خرچه کېدله دا مالدار یې ودي کې دا کفاره شو، رازاد دي. دویمه دا د نبي علیه السلام وایي چې 15 روژې به نیسي، فرد لپسې چوټي به هم نه کوي، منځ کې به دا چوټي هم نه کوي، بلکل که ویې کړه بیا به د سر نه کوي. یا 15 مسکینانو ته طعام ورکول. کم طعام؟ من اوسط ما تطعمون اهلیکم، درمیانه خوراک، نه ډېر ښه نه ډېر کمزوری. نو دا به بیا ورکوي، په دې 3 کفارو کې به یو خامخا ورکوي. نو دې د وجې نه روژه کې ډېر زیات خیال پکار دی. په دې حالاتو کې د ټچ موبایل نه ځان ساتل، د دې تصویرونو نه او د بد نظرۍ نه ځان ساتل، نو دې د وجې نه ډېر زیات خیال پکار دی. ځکه روژه دې خرابه شوله، نو بس روژې قضایي به هم راوړي او دا کفاره به هم ورکوي. دا ده. او دا کفاره په هغه چا نشته ده چې یو روژه د ده نه خرابه شوله، خو د وجې د عذر نه، دغه د وجې نه هغه باندې صرف قضایي شته، خو بیا کفاره پې نشته دی. عذر د وجې نه خرابه شو، بیمار شو یا پې بېهوشي راله، نو دې د وجې نه روژه ترې خرابه شو، نو بیا به صرف د یوې روژې قضایي راوړي. لکه وروسته د آیتونو کې دا حکم راځي فمن کان منکم مریضا، الله رب العزت یو سړی بیمار دی او روژه وخوړه که یوی دوی، نو فعدة من ایام اخر، د دې روژې حساب به ولګوي، که یوی که دوی 3 نو هغه به نیسي، که نه شوه نیولی داسې بیمارو، نو وروسته راځي بیا به د هغې کفاره ورکړي. انشاءالله د دې بیان هم کوو چې کفاره څومره ده او کم بیماري ده، د هغې بیان انشاءالله که چېرته وخت و دا به بیانوو. نو درېیم شی دا دی چې جماع نه او د جماع د اسبابو نه به ځان ساتي، دې کې به ډېر زیات خیال کوي او ډېر زیات احتیاط په دې کې پکار دی. او څلورم د دې دغه نه معلومه دغه دا دی چې هر هغه شی چې ته د هغې نه شریعت منې کړی، د هغې نه به ځان ساتي. هر هغه شي نه چې الله رب العزت ته د هغې نه منې کړی او یا نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه منې کړې ده، نو د هغې نه به ځان ساتي. نو دا 4 شیونه چې نو ستا روژه د الله په نزد باندې روژه ده. که د دې 4 خبرو ته پابند وې، نو دا ستا روژه د الله په نزد باندې قبول هم ده، دا ستا روژه د الله په نزد باندې سبب د اجر هم ده، سبب د جنت هم ده، او سبب د بچ کېدلو د جهنم نه ده. نو دې د وجې نه چې هر هغه شی چې ته د هغې نه الله رب العزت منې کړی یا نبي صلی الله علیه وسلم منې کړی، د هغې نه به ځان ساتي. کم یو ده د هغې مثال په طور باندې نبی صلی الله علیه وسلم وایي، حدیث کې راځي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نبی صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی د روژې نیولې ده، سره د نه خوراک هم نه کوي، څکل هم نه کوي، جماع هم نه کوي خپل کور والا سره، لیکن دروغ وایي او خپله خولې په خپل کنټرول کې نه وي. نبی علیه السلام وایي دا دروغ وایي، د خپلې خولې خیال نه ساتي، د خپلې ژبې خیال نه ساتي، نو د الله رب العزت دې سړي ته هېڅ ضرورت نشته دی. که دا خوراک وکړي او که ویې نه کړي، د ده روژه الله رب العزت ته نه ده قبوله. یو سړی دی په روژه کې هغه دروغ نه پرېږدي، په روژه کې هغه غیبت نه پرېږدي، په روژه کې د هغه د مسلمان سپکوالی نه پرېږدي، او تمام ورځ دا مجالس یې ناستې په دغه طریقه باندې کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي د ده روژه
دا روژه د الله په نس باندې نه ده، دا روژه د په روژو کې نه ده حساب. نو دې د وجې نه د دې شی نه موږ الله رب العزت منې کړي. نو یو سړی دی روژه کې هم دروغ وایي، په بوزه کې هم وایي. یو سړی دی په روژه کې هم غیبت کوي، په بوزه کې هم کوي. نو دې د وجې نه د الله رب العزت په نس باندې د روژه نه ده قبوله. نو دې د وجې نه ډېر زیات خیال ساتل پکار دی. لکه نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي په کومو مجالسو کې چې دروغ ویلی کېږي، په کومو مجالسو کې چې غیبت کېږي د هغې نه پاسېږه، هغه ځای پرېږده. فلا تقعد معهم، د هغه خلکو سره مه کښېنه. د دې د وجې نه لکه څرنګه د خولې روژې، نو دارنګې د ژبې هم روژې، د ژبې هم روژې. دویم مثال لکه نبی صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی دی په روژه کې د نظر احتیاط نه کوي، خپل نظر نه کنټرول کې نه ساتي، که په لاره رواني یا یو ځای کې ناستي، د ده نظر د ده په کنټرول کې نه وي، د نظر بې احتیاطي کوي. نو د دم دا روژه داسې ده لکه نه روژه، د الله په نسبت باندې دا روژه د ده نه ده قبوله. نو دې د وجې نه لکه څرنګې روژه د خولې ده د سترګو هم شته دی. دریم مثال یو سړی دی په روژه کې هغه د خپلو لاسونو احتیاط نه کوي، د خپلو خپو احتیاط نه کوي. معنا څه؟ په لاسونو باندې خلکو ته ضرر ورکوي یا په خپو ورکوي، لګی دی چاته او سره دې نه د روژه نیولې ده. نو د ده دا روژه د الله په نسبت باندې قبوله نه ده، د ده دا روژه د الله په نسبت باندې نه ده قبوله. هسې ځان یې وږی که کم ثواب چې دی هغه ورته نه میلاویږي، کم اجر چې دی الله رب العزت روژهدار ته ورکوي، نو ده ته نه میلاویږي. نو دې د وجې نه روژه کې د هر څه کنټرول کول، د ژبې کول، د سترګو کول، د خپو کول، د لاسونو کول. تاسو ته ما مخکې ویلو چې یو 5 شیونه دي موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې دا قالب دی. نو یو شی چې قالب کې جوړ شي نو هغه هر ځای کې بیا په کار راځي، هر ځای کې ته پیدا اخیستلی شي. نو دې د وجې نبی صلی الله علیه وسلم په دې روژه کې یو میاشت په صحیح دغه سره وچلېږه، طریقې سره صحیح احتیاط سره وچلېږه. دا 11 میاشتې به الله رب العزت تا صحیح استعمالوي، 11 میاشتې به الله رب العزت ستا د بدن حفاظت کوي، ستا د سترګو حفاظت به کوي، ستا د خپو به کوي، ستا د لاسونو به کوي. الله رب العزت ډېر غیرتي ذات، ډېر زیات د رحم والا ذات. د دې د وجې نه په دې روژه کې هر څه احتیاط پکار دی، د هر څه. نو دې د وجې نه هر هغه شی چې موږ ته الله رب العزت منې کړي، آیات نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړې ده، سړی د هغې نه منې شي نو د ده روژه د الله په نسبت باندې روژه ده. او که یو سړی د هغه شی نه منې کېږي، صرف خولې تړلې ده، صرف خولې تړلې ده، او نور نه د خولې حفاظت کوي، نه د سترګو کوي، نه حلالو ته ګوري، نه حرامو ته ګوري، او لګي خپله زندګي تېروي. نو ګوره دا روژه د ده په نسبت باندې روژه نه ده، دا روژه به په ده باندې وبالي، دا روژه د الله په نسبت باندې نه ده قبوله. نو دې د وجې نه دې خبر ته ډېر زیات احتیاط پکار دی، روژه کې ډېر زیات احتیاط پکار دی. نو د روژې صحیح تعریف دغه دی چې ځان ساتل د خوراک نه، دویم د څکلو د شیانو نه، دریم د جماع نه، او څلورم د هر هغه اشیاو نه، د هر هغه شیانو نه چې الله رب العزت د هغې نه منع کړې ده یا نبی صلی الله علیه وسلم د هغې نه منع کړې ده. نبی صلی الله علیه وسلم لکه حدیث کې وایي چې من لم یدع قول الزور، بل حدیث کې راځي والرفث. یو سړی دی په روژه کې دروغ پرې نه دي او د ګناه خبرې پرې نه دي، لګی دی د ګناه خبرې کوي. نو د دې سړي الله رب العزت ورته هېڅ ضرورت نشته، که دا روژه ونیسي او که ونه نیسي دا یو شانته ده. نو دې د وجې نه ډېر زیات احتیاط پکار دی. او دا روژه حدیث کې راځي دا 3 تقسیمه ده، یو اول 10 اول 10 ورځې، دویم 10 بیا درېیمه 10 ناوله 13 شو د رحمت ورځې، د الله د طرف نه چې کوم د رحمت ورځې. او دا دویمه شروع د دې ته ویل کېږي د مغفرت ورځې، هغه ورځې چې الله رب العزت مؤمنانو ته بخښنه کوي. په دې ورځو هغه ورځې چې الله رب العزت مؤمنانو ته غټ غټ ګناهونه معاف کوي، د روژې په وجه لوی کارونه ته معاف کوي، او الله رب العزت ته کې خفه شوی الله رب العزت راضي کېږي. خو شرط دې دا دی چې په روژه کې دا احتیاط وکړي، روژه کې لږ صحیح وچلېږي او لږ فکر وکړي. نو دې د وجې نه د روژې تعریف دا دی. بیا روژه کې کم اعمال پکار دی، نو هر خیر پکار دی، هر یو خیر، هر یو نیک عمل، او الله رب العزت انسان ته بیا په دې باندې ډبل اجر ورکوي. لکه حدیث کې معلومه ده، لکه د ابو هريره رضی الله عنه اوږد حدیث دی، نبی علیہ السلام وایي من
تقرب إليه بخصلة من خصال الفريضة كان كمن أدى فريضة فيما سواه 70. مشکات کې دا حدیث راغلی او ترمذی هم راوړی، نورو کتابونو کې هم راغلی. یو سړی د پروژه کې د فرایضو پابندي کوي، یو سړی د پروژه کې فرایض ادا کوي، مثال په طور باندې مونږ فرض دی دا کوي، د صرف فرایض ادا کوي، یا زکات په پر شروجه کې ورک. نو نبی صلی الله علیه وسلم وی یو فرض پروژه کې ادا کول د او یو فرض ثواب لري ما سوا د روزې نه. یو سړی د ماخستن مون پر د روزې نه ما سوا اویا کرت وکي 70 کرت او پروژه کې یو کرت وکړي د ثواب ډیر دی. نو څومره اوچته میش به نبی رسول الله وی په دې حدیث کې وی من تقرب الیه بخصلة من خصال الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. نبی رسول الله یو سړی د په دې روزه کې یو عام نفلی کار وکي، عام د خیر کار وکي. نبی رسول الله یو سړی د په دې روزه کې د خیر د نفل کار وکي، نو الله رب العزت د دې عام نیکی په وجه دومره ثواب ورکوي لکه فرضي حکم یې ادا کړ، دومره ثواب ورکوي چې فرضي حکم یې ادا کړ. د دې د وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته وایي نو په دې روزه کې د دعاګانو پابندي، د تلاوت پابندي، د ذکر پابندي، د صدقې پابندي. بیا ضروري نه چې ته لکونه ورکې یا زرګونه ورکې یا سل ورکې، 10 روپۍ د وس کېږي هم الله رب العزت تا ته پوره اجر درکوي. د دې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم وایي محرومه سړی هغه دی د الله په نس باندې، بدبخته سړی هغه دی د الله په نس باندې چې دا روزه کې راشي، روزه کې دا یو نیک عمل ونه کړي، صرف خولې بنده کړي، نه د منځونو اهتمام کوي، نه د خولې پابندي کوي، نه د سترګو پابندي کوي. نبی صلی الله علیه وسلم دا الله په نس باندې دا ډېر بدبخته دی، دا الله په نس باندې دا ډېر لوی په قهر اخته دی. د دې د وجه نه دا یو سیزني میاشت ده، لکه یو کاروبار والی کال کې یو سیزن راځي، دا د مؤمنانو یو سیزن دی. بیا کال نه پته نه لګېږي په دې ناستو کسانو کې به موږ څوک مړی یا به ژوندي، عمر دې زر در روان دی، مرګ ډېر رانږدې دی. نو دې د وجه نه خپل قبر له تیاری کول، دعا کول دا انسان دپاره پکارېږي، دنیا کې هم دا پکارېږي. انشاءالله په دې آیتونو کې نور احکامات شته دي د روژو، انشاءالله که چېرته ټیم بیانوو به ډېر زیات احکامات بیان شوي دي. د بیمارۍ حالت کې، د سفر حالت کې نور څه احکامات دي، د اعتکاف احکامات دي په دې آیتونو کې، لیلة القدر احکامات دي، تر آخره پورې ذکر دي. ویسألونک عن المحیض هغه ځای پورې دا احکامات ذکر دي. الله رب العزت موږ ته صحیح روژې نیولو توفیق راکړي او الله رب العزت موږ دا روژه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله رب العزت دې باقي روژو موږ ته توفیق راکړي. الله رب العزت موږ ټول پریشانۍ ختم، صفونه برابر کړي.